او د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د روایت مطابق دا غنوم یوسف ذو نواس او دا سره یو کاهن خو باز روایتونو کې راځي چې دا ساحر د دې وجه نه یا ساحر یا کاهن نو دا کاهن دا سره او دا مړ کېدو ته نږدې شول نو چې کله دې مړ کېدو ته نږدې شو دا کاهن نو د کاهن د بادشاہ ته وویل چې ته مال څوک داسې الک راوله نوجوان راوله چې زه هغه ته د خپل علم وښیم چې هغه زما د علم زده کي نو بادشاہ یو نوجوان منتخب کو او هغه ته وی چې ته ځه او د دنه د علم د زده که د کهانت د علم یا ساحرې د علم نو هغه تلو راتلو به د کاهن ته چې په لاره بتلو راتلو نو لاره کې یو پادری او یو راهب او هغه وخت د عیسایت مذهب په دغه وخت کې حق مذهب نو هغه لاره کې پادری او راهب دې به چې تل راتلو دې به هغه پادری او راهب ته نو لاره کې دغه پادری راهب سره به ملاوېده او هغه ته به امتګ راتګ کول دې دغه نه متاثر شو مسلمان شو چې کله به دې تلو هغه بادشاہ ته د بادشاہ هغه کاهن ته نو دل ته بلګ د سر ایثار شو هغه کاهن ته بلاړ چې کاهن ته بلاړ نو کاهن به التکی دا نوجوان به اوالو چې ته ولې لیټ راځي او چې کله به دې الته نه واپس راتلو کور ته نو بیا به دې الته کې لاره کې دغه پادری راهب سره ایثار شو نو چې کله کور ته براغل بیا به کور کې والو خور خودی مسلمان شیو هغه وخت کې عیسایت مذهب هغه حق مذهب د دې وجه ندی مسلمان شیو او د دې والو ټکول پروا نه کول بیا یو ځل په لاره کې ازمریو هغه نه خلکو ته تکلیف نو د کانی رواغستلو او د اویل چې یا الله کچره د دې راهب مذهب برحق وي زه دا کانی علم په دې سره د ازمری مړ کی او کله راهب دا مذهب او کچره د کاهن دا مذهب دا برحق وي زه دا کانی علم په دې سره د ازمری دې نه مړ کی مې کله دا هغه کانی اوويشتلو په هغه سره ازمری مړ شو مې کله خلکو دا منظر اولیدل مغي دا خبره مشهوره نو یو سړی وړوندو داغه نظر نه لګیدو نو هغه راغی دی نوجوان نو دا ورته ویل چې په دې شرط باندې چې ته مسلمان شې نو زه ستا دپاره دعا کوم الله به تا ښه کړي هغه ړوند مسلمان شو او دا ورته دعا وکړله نو چې کله یې دعا وکړه دغه نظر واپس راغی دا خبره خورېده نو دا د وخت بادشاه ته ورسېدل نو چې بادشاه دا نوجوان یې راغوښتلو هغه راهب پادري هغه یې راغوښتلو او هغه ړوند چې کوم نظر صحیح شی نو هغه یې راغوښتل نو هغه راهب او دا ړوند خو په هغه ځای کې قتل او د دې نوجوان په باره کې حکم وکړو چې دې بوزي او د غر نه وګرځي د سره کسان شو او دې بوتلو دې د غر نه غرزول چې کله دې غرزولو لاړ ور سره هغه ټول په خپل باندې وګرځي د هلاک شو او دې روغ صحیح سالم واپس را بیا بادشاہ ته واپس راغی نو بادشاہ ویل کسانو ته چې بوزي او سمندر کې وګرځي چې کله دې بوتلو او سمندر کې غرزولو نو هغه ټول هلاک شو په خپل او دې بیا صحیح سالم را نو د بادشاہ ته ویل چې ته ما نشي وجل زما د وجلو طریقه زتا ته په خپل باندې خیر او هغه طریقه دا ده چې ته خلق راجمع کټول خلق په یو میدان کې راجمع او چې کله ته ټول خلق راجمع کې نو بیا ما وتاړه او بیا به یو تیر راواخلي او په هغه باندې به وې بسم الله رب هذا الغلام بسم الله رب هذا الغلام چې د الله نوم سره چې هغه د دې الک رب دی نو داغه په نوم سره زه دا تیر دا اولم نو ایت داسې وکا چې کله ته ما اولی نو زه به مړ شم نو بادشاہ هم داسې وکړ نو خلک یې راجمع کړل او یو لوی تعداد کې خلک راغ او بادشاہ تیر راواغستو په هغې باندې وویل بسم الله رب هذا الغلام او چې کله هغه وویشتلو نو دغه نوجوان شهید شو خو نوجوان شهید کېدلو چې ټولو خلکو دا منظر ولیدلو نو هغه وویل آمنا برب هذا الغلام چې د دې الک په رب باندې مونږ ایمان وروړل نو ټول مسلمانان شو نو چې کله خبره بادشاہ دا ولیدله نو بادشاہ د ارکان سلطنت په مشورې سره دا طے کړه دا خبره وکړه چې لوی لوی خندقونه وکړي لوی خندقونه هغه وکړنست او په هغه کې لوی اور بل کړل او اعلان وکړ چې کوم مسلمانان دي راځي هغه دي اور ته ورول نو چې څومره مسلمانانو هغه معمولی څه خبره اخوا دی خو اون کړل هغه د خپل ایمان نه رسو نشو دی ظالم بادشاہ هغه ټول هغه اور ته ورغورځول خو څوک معمولی د خپل ایمان نه رسو نشو یو خزوا هغه سره خپل غیږ کې
ماشوم بچیو هغه لګه بے قرار شو نو هغه ماشوم بچی ورته ویل یا امه اصبري فانك على الحق چې مور صبر کوا ته په حق باندې بس هغه اورته لاړ دې ظالم بادشاہ دغه ټول خلک هغه شهیدان کړل د یو روایت مطابق 12000 او د بعض روایت مطابق چې د دین هم زیات خودلی شوی دي دومره کسان د شهیدان کړل په دې صورت کې د دې واقع ذکر دي نو دغه بادشاہ په باره کې مفسرین لیکي چې دا د پیغمبر علی السلام د زمانې نه او یا کال وړاندې تیر شو او دغه بادشاہ نوم یوسف زونواس او دغه نوجوان چې دا مسلمان شو او بیا د سره د دومره ډیر خلک دا مسلمانان شول نو دغه نوجوان نوم عبد الله ابن تامر